بسم الله الرحمن الرحيم. انتهائی قابل قدر والاحترام معزز سامعین، مو تاسو کې بعض داسې ملګري دي چې هغوی غسل په وخت کې څه غلطۍ کوي. هغه غلطیو د وجې نه د انسان والا غسل هم نه کیږي. اوس چې کله غسل ونه شولو دغه انسان والا عبادت هم صحیح طریقې سره نه ادا کیږي. په هغې کې اوله غلطۍ مو تاسو دا ده، د مو تاسو بعض خویندې چې هغوی نوکونو باندې یو قسم ته پلش استعمالوي او په دغه پلش کې یو قسم ته پلاستیک وغیره داسې مواد استعمال شوي وي چې هغې د وجې نه ننه یعنې دغه څرمن او د نوک وغیره دې ته اوبه نه رسیږي. و چې کله په غسل کې یو عضو وینځل ضروري وي هغه ځای ته اوبه ونه رسېدې نو د انسان والا غسل هم ونه شول. نو نوکونو باندې کوم پلش استعمال شوه ده نو د دې وجې نه لاندې اوبه نوک وغیره هغې ته نه رسیږي. خو چې کله اوبه ونه رسېدلې نو دغه غسل هم د انسان والا ونه شول. خو چې کله غسل ادا نه شولو د انسان والا عبادت چې کوم د هغه هم صحیح طریقې سره نه ادا کیږي. نو مو تاسو ته پکار دا دي چې که چیرې مو تاسو کې بعض خویندې یا بعض خلک یو داسې شی استعمالوي په بدن باندې چې هغه کې یو قسم ته پلاستیک وغیره وي، هغې د وجې نه بدن ته اوبه نه رسیږي، نو دغه شی مو تاسو غسل یا اودسه وغیره نه مخکې لرې کوو، هغې نه بعد بیا غسل وغیره کوو چې دغه اوبه صحیح طریقې سره څرمنې وغیره ته ورسیږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.